دیو ملګری سوال دا کړ دی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے. الجواب: انبیاء علیہ التسلیمات تا عامة المؤمنین تا آن تر دی چې کفارو ته هم حیات حاصل دی، لیکن دا حیات کم قسم دے، کم نوع دے، هغه قرآن مجید تذکره داغه کړل چې هغه دنیوي حیات نه دی. قرآن مجید کې الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تاسو مو په بار د هغه چا کې چې وجل شو په لارې د الله کې مړی، بل احیاء بلکې ژوندي دي. ذهن کې سوال راځي چې څنګه ژوندي دي؟ روح تی وتلې دی، مون قبر کې دفن کړي دی، خزه کونډه شوی ده، مال تقسیم شوی دی. بهم الله فرمایي بل احیاء ژوندي دي. نو د دې اشکال جواب ولکن لا تشعرون، ولکن لا تشعرون حیاتهم مفعول به معذوف دی، لیکن تاسو نه پوهیږئ د هغوی په ژوند، تاسو نه پوهیږئ د هغوی په حیات باندې. قاضي بیضاوي رحم الله یو مخکینی مفسر دی، نه دیوبندی دی، نه پنجپیری دی، نه بریلی دی، نه اهل حدیث دی. هغه د دې آیت د لاندې ذکر کوي چا سره چې تفسیري بیضاوي هغه د دې آیت د لاندې وګوري، هغه فرمایي واعلم، پوه شه. اعلم لفظ دا د څه دپاره استعمالوي؟ د دې دپاره استعمالیږي چې خلک کو ته وایي چې ویښ شه، ویښ شه، بیدار ہو جاؤ، غفلت کے چادر کو پھینک کر سامنے آ جاؤ. واعلم، پوشا ان حیاتهم لیس بالجسد ولا بجنس ما يحسهم العقل. چې پوشه د دې حیات داسې نه دی لکه ته چې وایې چې جسد عنصري سره ژوندی دی، داسې نه دی. لیس بجسد ولا بجنس ما يحسهم العقل، نه د دې حیات د داسې جنس نه دی چې عقل لاګي ادراکو کی، بلکې د دې حیات برزخیه ده. بل ځای کې سورۃ آل عمران کې الله فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. ګمان مه کوئ په باره د هغه کسانو کې چې ووژلی شو په لار د الله کې، عبس مړه، بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي، عند ربهم یرزقون، د الله د طرف نه دوی ته رزق هم ملوي کی. سوال دی وی چې دوی ته حیات دنیوي حاصل دی. مونږ ته سوال کوو چې حیات دنیوي حاصل دی نو دا رزق کم ورکول کیږي؟ الله فرمایي عند ربهم یرزقون، دوی ته رزق هم ورکول کیږي. دا رزق کم یو دی؟ رزق دنیوي وای که رزق اخروي وای؟ که رزق دنیوي وای نو د دنیا د رزق اثر دا وي چې انسان له بول براز راځي، نو هغه کم ځای کې کوي. نو ته به خامخا وایي چې دلته د رزق نه مراد روحاني رزق مراد دی، اخروي رزق مراد دی. نو چې کله رزق د جنت بولې او حیات د دنیا بولې، دا ولې؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. چې کله حیات دنیاوي مراد علی په دې آیت کې، نو رزق هم دنیاوي مراد والا او دا ته اغستلی نشي. لہذا معلومه شوه لکه څرنګې چې دوی ته رزق ملاویږي جنتی رزق، دارنګي دوی ته حیات ملاو دی، حیات فی الجنه. اوس دلته په عبارت النص سره دا معلومه شوه چې انبیاء علیهم السلام ته حیات حاصل دی، یا په اشارت النص سره، په دلالت النص سره د دینه حیات د انبیاء علیهم السلام ثابت شو. ولی؟ ځکه چې کله امتیانو ته حیات حاصل دی نو د انبیاو درجه خو ارفع ور اقواوي، هغوی ته به طریق اولا حیات حاصل شو. لیکن حیات نه مراد کم حیات دی؟ حیات برزخی مراد دی، حیات دنیوي نه دی مراد. او څوک چې د حیات دنیوي قول کوي هغوی په جهل عظیم کې مبتلا دي. بعض خلک وایي چې حیات دنیوي دی وګوره
د پیغمبر بیبیانو سره نکاح حرام دی. نو هغه خو ځکه حرام دی، الله فرمایي وازواج امهاتو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانی د امت مورانی دي. نو مور سره نکاح جایز دی؟ نه دی جایز. چې مور سره نکاح نه دی جایز، نو د انبیاء علیهم السلام حیاتی برزخی دی، دنیوي نه دی. لہذا الته چې وایي چې نکاح نشي کولی، دی وجې نه چې پیغمبر ژوندی دی، بلکې دی وجې نه چې هغه ستا مور ده. نو قرآني آیات په دې باندې دال دي چې شهداو ته، انبیاو ته کم حیات حاصل دی، هغه حیاتی برزخیه دی. نبی صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې به فرمایل اللهم الرفیق الاعلی، یا الله ما ته رفیق اعلی راکړي. د رفیق اعلی نه مراد جنت مراد دی. اور الله فرمایي وللآخرة خیر لک من الاولی، د آخرت ژوند تا د پاره د دنیا د ژوند نه بهتر دی. ته وایې نه دوی ته دنیوي حیات حاصل دی، وستا ومنو که د رب ومنو. لہذا کلام الهی، کلام رسول په دې باندې دی چې انبیاء علیهم السلام ته کم حیات حاصل دی، هغه حیاتی برزخیه دی، حیاتی دنیویه نه دی. چا چې د حیاتی دنیوي قول کړ دی هغوی په لوی خطا باندې دي. الله دې هغوی معاف کړي. والله تعالی اعلم بالصواب.